مفتی محمود یو زمری و په دې پاکستان زمری او کاغه مړ شو انشاءالله زوی زمری دی زوی کم کفر کړی دی چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او په ځان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوږه کړې وه او تر ډیرې پورې دوی په اوږه وړې وه د مینې تقاضا دا ده چې د پلار سره دې دومره مینه وه چې جنازه دې په اوږه کوله او زوی دې چې دی په سی کلاس کې اچولی دی د لپنګانو سره خیر څه د انصاف په سترګو خو تا ته هم کته پکار که د مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانوي نو بیا جیل کې څه لا چې پانسي کا که په دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسي کوي چې کار اخلاص شي او که په دې ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زبانی جمع خرچونه مه کوئ نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي خو دا واورئ چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکین انشاءالله په پاکستان کې به د هر رنګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې سا وته په هغه وخت کې باس په دې مسله چې په دې ملک کې دوی چې دا د سود په پیسو د زکات نامه ایښې ده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بینکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارډ اټیک پې وشو ساتې ووایي که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې که نور به څوک څه نه وایي نه سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیا تعمیر کېده پیریان او دیوان یې اخته کړي او دا غټ غټ کاڼي بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیه السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه وی ولې وخت دې پوره شو وی الله ته ووایه چې دومره صبر خو وکړه چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې نن یهود کله پکې اور لګوي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډېږي کله پکې څه کوي هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي په کار ځاو اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی روټۍ چې تر څو م قبله اول آزاد کړې نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو په ټپو کښېنئ په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده او تا له کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک دا مسلمانان